د ټاون تڼۍ پولیس یو کاروایی کړې ده او یو مغوي بازیاب کړی دی کوم چې د 15 لکو روپو دپاره اغوا شوی او د ده په اغوا کې د یو سرکاري محکمې یو سابقه ملازم چې کوم دی هغه هم شامل و. 3 کسان دي چې پولیس نیولي دي. دې حوالې سره چې ټاون تڼۍ کوم اف آی آر درج شوی دی نو عبدالرحمن نومې کس دی دا د کارخانو مارکیټ اوسیدونکی دی. د رپورټ درج کړی دی چې دی په یونیورسټي روډ باندې یو جوسو دکان سره ولاړ وی. په ګاډي کې 3 کسان رال بلیک فیلډر کې او دی په ګاډي کې واچولو یاد کړی راته ولګولې او یو پلازې ته بوتلم هلته بیا یرغمال کړی. د ټاون تاڼې پولیس وایي چې دې ته دغه دوران کې اطلاع میلاو شو دې چاپه وواله نو دې د عبدالرحمن چې وکت واقعي د ته کړی چولې شوی وي دی بازیاب کړی دی او دغه ځای کې دې 3 کسان چې کوم دي هغه نیولي دي. د عبدالرحمن پولیس ته ویلي دي چې هر کله دې د ګاډي کې واچو دغه پلازې ته بوتل نو ورته ویل چې د 15 لکو روپو بندوبست وکړه نو بیا به دې پرېږدو. پولیس وایي دي 3 کسانو خلاف اف آی آر هم درج کړی دی او 3 واړه ګرفتار کړي دي. کوم سړی چې بازیاب شوی د هغه بیان یې مغشتی دی. پولیس وایي کوم کسان چې ګرفتار شوي دي نو په هغې کې 3 کسان شامل دي. یو پکې داسې دی چې هغه د هغې یو محکمې نه ریټایر شوی دی چې کومې محکمه چې کوم ده هغه د منشیاتو خلاف او د منشیات فروشانو او سمګلرانو خلاف کاروایی کوي. یو پکې د هغې محکمې سرکاري ملازم هم شامل دی.